سویم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شرح العقائد النسفیہ درس نمبر 77 و ابیا. وهذا التطبيق انما يمكن فيما دخل تحت الوجود دون ما هو وهمي محض فانه ينقطع بانقطاع الوهم الى اخره. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وسلم. سړی کې ادباری او تیزی مواری اخلي زمارت اجازه دی ویلېګه بس خبره ختم. صحیح شو ځه تبې زمواري ګوره نو سوي وتا تیر درس کې کستا سویات شي مون خبره د برهان او تطبیق کړو د تسلسل د باطل اول د پاره کړي مو کنه وکړي ولې هي رشودانه چې دوه سلسله غیر متناهي روانه کې یو د حادث یومینا دا نن چې کوم پیدا شو دی یو سلسله روانه کا تر لا اله نهایه بیا د دنه مخ کی چې کم پیدا شوه دی یو سلسله د غن روانه کنو دا دویمه سلسله د اولنا په یو سره زائد ده کنه ده د یو د سلسله زائد وي د دویمه ته ناقص وي. اوس کده هر جز مقابله کی د دې زائد د ناقص نه یو جز پیدا شي چې بالکل هر جز مقابله کې دلته چې کمل ته مقابله کې ورته ها 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 نبي اخو ناقص او کامل برابر شو خلاف المفروض شو لازم شو مونږ یو زائده فرض کړو یو ناقصه دلته چې د ناقص نه په اذا مقابله د هر جز د کامل کې جز شته دی لازم شو خلاف المفروض دا ناقص نه شو بلکې دام زائده شو هغه خو زائده و او کچرته نوی نو دا ناقصه متناهی شو کنه دا شتاب شو غلق مخ کې لاړه پوه نه شوي نو چې ناقصه متناهی شو نو د دې د تناهی د وجه زائد متناهی شو ولی ځکه ذات نه زائد ده خو په متناهی دي زائد ده په یو تنه زائد دي کې یو زیات دغه کې یو کم او زائده په قدر د متناهی د متناهی دا د تسلسل د بوتلان سره دلیل له ولکه تاسو پونه شئ نو په دغه برهان او تطبیق باندې اعتراض او شبهه واردی دلته جدي وی چې وهذا تطبیق نو غرض د علامه تفتازانی جواب ورکول دی دغه شبهه واردون کې انسان ته په برهان او تطبیق باندې هغه ته جواب ورکړي ولکه تاسو پونه شو بچي ګوري حاصل د شبهه ووري ها حاصل د شبهه څه دي درې سيزونه ورته معترض په اعتراض کې خي یو اعداد څه اعداد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ځا یو 2 3 4 5 شپږو دا او دویم د رب کریم معلومات او مقدورات دا ورته خي څنګه ورته خي وی کچرته مونږ د سکارو کو کنه کوم د درې وړه چې دی ګوره د درې وړه بل اتفاق دا غیر متناهی دي کوي مونږ دې کې د استاسو برهان او تطبیق راوال وې متکلمینو او دا مونږ اعدادو کې جاری کو یا راوالو معلوماتو مقدوراتو د باری تعالی عز وجل کې جاری کو نو د اعدادو او د معلوماتو او د مقدوراتو تناهی لازمیږي دا د غیر متناهی نه متناهی ګرځيږي او د دې متناهی والی خو باطل نو برهان او تطبیق هم باطل خبره پونه شو نو کته ورته وی چې ځن نرشه کنه نرشه عادت غیر متناهی دي تو ورکه به برهان او تطبیق څخه جاری کا او ماته څخه متناهی ثابت کا ویراګه قلم او پن چوز دی پسترګي وغړو مراګه قلم او پن شاب ویلا انا کاغذ را لاس خدوا ګور ورته اوس به وی چې یاره بالکل والله چې ها
خیالم دی دا اعدادو کې مونږ برهان تطبیق جاری کو یو سلسله زائده روانه ک یو ناقص زائدم روانه ک دا 1 نه 1 2 3 4 5 6 7 التور سرولی ک لا اله نهایه تر غیر نهایه دویمه سلسله ناقص روانه ک 2 نه 2 3 4 5 6 7 او اله نهایه لا اله نهایه پوری ٹھیک ده اوس معترض وی راش دو سلسله دی اعدادو کې مونږ روانه ک عادت غیر متناهی دی متناهی د ثابتون می ګوره استا برهان تطبیق پکې جاری کومي متکلمه حضرت داول سلسله د زائد نه راواله کده دې د هر اکئی په ازو مقابله کې اکئی د سلسله ناقص نه شي موجود شي لکه 1 د 2 مقابله کې 2 د 3 3 د 4 4 د 5 5 د 6 د 7 لا اله نهایه نو کداغي د هر اکئی مقابله کې د سلسله نازایده د دې سلسله ناقص نه یو اکئی موجود شي بیا غو تساوی راغه خلاف المفروض لازم شو هغه زائد نشو دا ناقص نشو ځکه د هر مقابله کې خودلته یو شتنو بیا غو ناقص نشو بیا خلاف المفروض لازم شو او موږ فرض کړی دا زیاده چې یو زائد ده بل ناقص ده په پښتو پوېږي دا خدا مسله ختم او کچرتا د هر اکئی د سلسله زائدی په مقابله کې اکئی د سلسله ناقص نه نو ناغت نه زائد په متناهی باندې شو دو مقابله کې 2 او 3 مقابله کې 3 خدای دې مقابله کې دلته بل نه وو نو چې نو وو اته زائد شو خو په متناهی چې مغیو دي او زائده علی قدر المتناهی دا متناهی وي نو دا مونږ ویل چې دا غیر متناهی دی متناهی ثابت شو کنه ځکه ستاب هرنو تدوب پکې ما جاری کو قربان ولکه پوش دوی مراشه یو دی معلومات د خدای جل مجده او دویم دی مقدورات د الله جل جلاله ولکه پونش او دا قاعده به تاسو ته شرقایت شریف کې دلته وسرایش خبره باندې پوښښ لیکنه چې یو معلومات دي د خدای پاک یو مقدورات دي د خدای پاک معلومات د الله جل جلاله د مقدورات د الله جل جلاله نه ازیت دي زیات دي ولی غزور تقریر بے نظیر ته بیا لارش چې شی په درې قسمه دي واجب دي ممتنع دي ممکن دي د الله علم پټول باندې وی کني په خپل ذات باندې ملم وي په ممتنع باندې وی چې دا ممتنع دي دا نشي موجود کېدل په ممکن باندې خو یې سیمه نو معلومات ډیر شو کنه درې واړه شو او مقدورات صرف ممکنات دي الکه پونش هر معلوم تحت القدرت نوي ولی زکه معلوماتو کې خمون د باری تعالی ذات امراوست د الله علم په خپل ځان شته کنيشته معلوماتو کې غزات الباریم داخله خو مقدور نه دي د خپل ځان په ایجاد او په اعدام باری تعالی وی قادر نه دی کنه دا تحت القدرت نه دی ځکه کباری تعالی په خپل ذات د خپل ذات په ایجاد او په اعدام موجود کولو معدوم کولو قادر وګڼل شي بیا به امکان د ذات الباری لازم شي اولان کې موږ دغه په ذات کې د وجوب قایل یو او عدم د واجب الوجود دا محال وي نو یو معلومات دي یو مقدورات دي معلومات د الله ازیت دي د مقدورات د الله نه ها خو هر معلوم تحت القدرت نی ګورزان په دی باندې پویک ولکه تاسو پوښښ لیکنه اوس راشه خبر درته کوم کستاسو دا برهان او تطبیق زراواله متکلمین او چې تاسو دوه سلسله روانه وي یو زائد بل ناقصه ټیک ده نو کداغه برهان او تطبیق زراواله مود الله تعالی دی معلومات او مقدورات کې زسکم وایا جاری کوم نو الله معلومات دی کداغه مقدورات دی غیر متناهی دي
خود دغه برهان او تطبیق د وجه هغه متناهي ګرځي سګرځيږي متناهي ګرځيږي لکه تا خو ماته ویل چې معلومات د خدای اذیت دي خزا ول د معلومات الهیه یو غیر متناهي سلسله روانه کا د معلومات الهیه یو غیر متناهي سلسله روانه کا او دویما د مقدورات الهیه یو غیر متناهي سلسله ورپسې لاندې بل روانه کنه یو زائده ده بل ناقصه ده ځکه معلومات ضد دي کنه دي په نسبت د مقدوراتو کنه نو اوس د سلسله زائده د دې هر وایا جز د معلوم مقابله کې دغه معلوماتو سلسله ده کنه کله سلسله زائده د هر معلوم مقابله کې د سلسله ناقصه یو مقدور موجود شي بیا خو خلاف المفروض لازم شي مونږ ول چې معلومات زیات دي سلسله زائده و دا خو تصویر هغه د سلسلتين دا خو دواړه سلسله سره برابر شوي زائده نشو دا ناقصه نشو معلومات ازیت نشو مقدورات اقل نشو پونه شوي او کچرتا د هر د سلسله غیر متناهي د معلومات الهیونه د هر معلوم پیسو مقابله کې دی خو مقدور نه وو لاغت نس شو لګوایا زید شوا خو بقدر التناهي او زید بقدر التناهي وایا انوي مگر سي متناهي نفلهذا دا برهان او تطبیق چې کوم تاسو د افعال د تسلسل لپاره پیش کوي دا باطل له د غدري نقصانات ترازی د عادات او تناهي د معلومات الهیه او د مقدورات الهیه او تناهي سکیږي دا لازمي ثابتي حاصل زیاده جواب ولده سي ورکه حاصل د جواب داري چې برهان او تطبیق په امور غیر متناهیو کې چې مونږ جاری کولی وایو نو بالکل صحیح ده خدا کم چې بالفعل موجود فی الخارج وی هغه کې وایو ها برهان او تطبیق په هغه امور غیر متناهیو کې مونږ جاری کو کم چې بالفعل موجود فی الخارج وی لکه دلته تاسو نصر لسم حاشیه وګوره تحت الوجود لاندې لیکلي ای الخارجي اذ الوجود الخارجي شرط دا شرط د لپاره د جریان د برهان او تطبیق اندل کل ولکه تاسو پونه شولې وګوره دا ممکن امور کې جاری کو چې غیر متناهي وي په خارج کې موجود وي بالفعل هغه کې مونږ وایو په امور اعتباریه او وهمیه کې دا نه جاری کیږي امور اعتباریه وهمیو کې دا نه جاری کیږي نګور دین هغه حاصل بیا تر ودی چې یو غیر متناهي بالفعل یو غیر متناهي په معنا ده باطل کم یو دی عائشہ بس او غیر متناهي لا تقف عند حد ثابت و جائز اوس ورته ګوري زړه مرته دعا کوي وهذا التطبيق ودغه تطبیق کم تطبیق برهان او تطبیق انما يمكن دا ممکن نه فيما غسکی دخل جغه داخلي تحت الوجود لانه د وجود خارجینا چې بالفعل موجود وی غیلا نغا دون ما هو وهمي المحض دا موهماتو کې وهمیات محضیو کې باقي کې نه جاری کیږي ځان پويګه فانه ينقطع ذکا قطع کیږي په انقطاع د وهم سره چې وهم ختم دم ختم نو هر کله چې موږ دغه نه مراد دغه واغسته چې دا جاری کیږي په امور غیر متناهیو چې په خارج کې موجود بالفعل نو هغه اعتراض په عادت باندې چې دغه تناهی ته ثابتوله په اجرا د برهان او تطبیق سره په عادتو کې یا معلومات او مقدورات د باری تعالی کې چې دغه تناهی پیدا ثابتوله نو هغه نقض استوارد نش ځکه وی فلا يريد النقض نقض وارد نش بمراتب العدد په مراتب د عدد چې تا ماته عادت 1 2 3 4 5 او 2 3 4 5 دو سلسله د ماته روانولي یو کامل او بل ناقص
بان تطبق جملتان دا چې بیا ته تطبیق کې په غدو جملو کې چې یو روانه کې د واحد نه تر لا اله نهايه او دوی روانه کې د اثنين نه تر لا اله نهايه او بیا په کې برهان او تطبیق جاری کې یا تساوی خلاف المفروض ته خبر وړي او یاغه دواړو تناهي ثابته چې دا یو زائد په وایا بقدر متناهیدا او بیا ته نه د ثانیه او تناهیم ثابته ویلی مو کنه لگا ولا او د غرنګ نه واردې کې نقص بمعلومات الله تعالی فمعلومات د باری تعالی ومقدورات ومقدورات د باری تعالی فإن الاولى ذکرم بني چې سړي معلومات د الله تعالی چې اکثر معلومات د الله تعالی زیات دي من ثاني د مقدوراتونه مع لا تناهیهما سره د دې وایا چې تناهی د دواړو نشته دواړه غیر متناهی دي که معلومات دي که مقدورات دي غیر متناهی دي وذالک او دا چې مونږ وایو چې دا نه واردېږي دا د منقص خبره چې کو دا ولی لئن معنا ځکه معنا د لا تناهی الاعداد او د لا تناهی المعلومات او د لا تناهی المقدورات دا چې انها لا تنتهي الى حد د دې انتها په یو حد ناراضي په معنا د لا تقف د حدین خبره چې ما درته وکړو را لا یو تصور چګنی انتهای په یو حد راشي چې دا غینه فوق وایا تصور نه کیږي لا بمعنى پدې معنا دا پدې معنا نه ما لا نهایت له چې نهایت لري يدخل في الوجود کنه چې دا وجود خارجي لاندې وایا بل ورته لیکلي برابر خبره ده چې دا وجود خارجي یا ذهني دغه معنا نه د فإنه محال غیر متناهي بالفعل خو محال له خبره باندې پوښی غنا بلکې دا په معنا د لا تقف د حدین سره مونږه خلو نو فلا یرید ما یرید اوس متن تبیار شیری وس واپس مزلو کوي والمحدث للعالم محدث خالق واجب الوجود ذات د عالم الله تعالی جل مجده دی الواحد واحد دی دې کې بیا د برهان او تمانی خبره ده اب سباوی ذکر ګران دی حسب درته ویم ته په ورولم لګ بدرته آسان شي سبا ان شاء الله صرف ترجمه ته ګوري یعنی غرض دا دی النسوانی العالمی النسوانی العالمی سوانیه د عالم واحد دا واحد دی ولا يمكن ممکن نه ده ان يصدق چې صادق شي مفهوم واجب الوجود مفهوم د واجب وجود الا على ذات واحده مفهوم د واجب الوجود دا نه صادقيږي مگر په یو ذات واحده او مشهور پدې کې د متکلمینو په درمیان کې برهان التمانو دی سده لگا برهان التمانو کوم زیدي المشار الیه چې اشاره شوی دته بقوله تعالی پدې قول خدای جل مجده کې لو کان فیهما الها الا الله لفسدتا کوي په زمين او اسمان کې الها ډیر لکه څنګه چې مشرکان سیوا د یو الله نه نظام د زمکه او د اسمان بسو خراب شوی وي وتقريره تقرير د بیان د برهان او تمانو را داده انه لو امكن الهان کدوا الهان ممکن شي لامکن بینهما تمانو بیا ممکن نه د دوړو درمیان کې تمانو ولی یو به وی باران کوم مل به وی نبی کې یو به وی لکه را پاسې ټوپه کې راواچوي ابل به وی تاسو را پاسې ټوپه کې واچوي اسمان کې مرچی وي دراز او درزبو نظام بټول مات وي چې نظام نه ماتيږي اسمان نه توخي نه را پروزي او یو باران کیږي او کله نه کیږي یو ذات دې چې کله خوخه کوي چې کله خوخه نه کوي پوش بیا یوري د احدهما چې اراده وکول یو پدې کې د حرکت د زید د حرکت کی ولا خرغبل ورته ویل سکون زیرات د سکون کوم پارام بناسته سي حرکت کوي لأن كل منهما ذکر هر واحد د دواړو نه کم دواړو نه حرکت او سکون چراوالي په نفسه چي والي امر ممکن دی کنه دی چې الہ وي ما د سکون اراده کړی دا مزدا ممکن ده ابل هم ته چې الہ تا فرض کو نعوذ بالله دویم هغه وي چې ما د حرکت اراده کړی دا ممکن دی وکذا هم د غرنګي تعلق د ارادي بكل منهما في نفسه چې د دواړو الہینو کنه د وایا د ارادي تعلق د حرکت او سکون د دې زید پوری شي دا ممکن دی کنه ازلا تضاد لکه تضاد ول نشته بین الارادتين بل بین المرادین د غي درمیان کې نشته وهي نيزن او بیا دغه وخت کې استانوي تاسو کو اما يحصل الامران یا بدوړ امران سکی کې حاصلېږي اکم الہی چې د حرکت اراده کړی دا نو د حرکت هم کوي هم حاصل شي
او یا هغه کوم چې د سکون اراده کړی د دواړو مراد دي حاصل شي نو فیجتمع ضدان د اجتماع د ضدین ولا حرکت او سکون ضدین دي کنه دي او ته د دواړو مرادین حاصله چې یو تنه اراده د سکړی دا د سکون بل ته د حرکت کړی دا او ته دواړه دي حاصل شي اجتماع د ضدین ورانه کنه او لا او یا به دواړه مرادین نه حاصله نو لازم شو عجز د یو به حاصله ته به چې نه حرکت بوخري سکون نه کیږي یا سکون کې به حرکت بنه خوري نو تا خو یو عاجز کو بل قادر کو شو کنه شو لګا وهو اماره الحدوث او دا قدرت د یو او عجز د بل دا اماره د حدوث د چا ده د عاجز ده او د امکان ده لما فيه ذکر دي کې شایبه د احتیاج راغه نو فتعدد نو تعدد دا مستلزم دی امکان د تمانو لره هغه امکان د تمانو چې یو د حرکت کې اولی منکې چې هغه مستلزم دی محال لره چې هغه محلواله سدي چې هغه لزوم د اجز د الہ دی پونشول نه فیکون محالا دا تعدد دی محال هذا يفصل نا سوي هذا تفصيل ما دا تفصيل لغه چويلش چنه احدهما چې یو په غدواړو کې دا بخالي نه که خدای نعوذ بالله دوش ان لم يقدر یا بدا یو قادر نه په مخالفت دا قبل او که قادر نه دا مخالفت باندې د اجازه لازم شي لازم عجزو او وین قدر او که قادری کنه نو لازم شو اجازه دا قبل داغه مخالفت هغه سوی لغول دي سکون دی کی او دغه مخالفت باندې قادر شو دی چې نه حرکت بکې پته سړي حرکت کو داغه بل عجز کو کنه او کده دغه مخالفت باندې قادر نه دی خپل عاجز والکه پوښ کې پونش او ما ذکرنا او دا مونږ چې ذکر کنه دا روانه غنډې شي کی صدا سبات به وای خسته طریقې سره او نورتنه پاسې خمزه درخه صلی الله علیه